أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه هو الذي اللہ تعالی غزاد دے خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحدت دیو نفسنا آدم علیہ السلام. Oh, you speak Arabic. But today we have our tafsir today in Pashto. Different language. There is page 176 in ayah number 189. هو الذي اللہ تعالی غزاد دے خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحدت دیو نفسنا وجعل منها پیدا کری دے نفسنا زوجا جوڑ داغ بی بی داغ زوجا بی بی داغ. حدیث تو بخاری کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ خلق اللہ حواء من ضلعه الایسر. دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دگس پشتینا دربنا من ضلعها الایسر دگس پشتینا حضرت حوا پیدا کرا رضی اللہ تعالی عنہا وجعل منها زوجها اے خلق منها زوجها او پیدا کرے دغی نفسنا زوجا بی بی داغ لیسکن الیہا دی دری معنی دی لیسکن الیہا یو معنی دادا لیسکن معها چی دے با اسی گی علی سرہ نو دا زوجیت دادا تولی کر چی دا واده یو تقاضا دادا چی خضا خاون با سر یوزای اسی گی خضا خاون با سر یوزای اسی گی لیسکن الیہا لیسکن معها او دویا مانا لیسکن الیہا لیحصل السکون بها چه دیبا دا دی خض دا وجه او خض بدد دا وجه دماغی سکون حاصلی سبی دماغی سکون با حاصلی نو چه کل خض دا خاون اوبیڈینٹ وی او خاون خود تکائنڈ وی نو دیم منٹلی سیٹسفائیڈ او غم منٹلی سیٹسفائیڈ دا تولی که چه خض دا خاون اطاعت گئی اذا ما كانت هي مطيعة لزوجها والزوج يحسن إليها چه خاون دیتا نرم وی او خضا دا خاون اطاعت کئی فیکونان فی السکون والاطمینان دی بارا بسی فسکون و اطمینان بجوان فی رئی نو دینه پتو لګی دا چې د خزي او د خاوند رشتې تقاضا ده چې دای دواړه به دا کوشش کوي چې په شرعي حدودو کې دنه مونږ به یو بل څنګه خوشاله ساتو. دا ته ولیکه شرعي حدودو کې دنه اته خو بکله هغه چې زبیت تلم صحیح نه بر شرعي حدود نه بیا سید بیت تل خو جایز دي نو خطا کویږي په شرعي حدودو کې دنه دی دواړه به کوشش کوي چې یو بل خوشاله وساتي. او درېو معنا لیسکن الیها لیتوجه الیها فقط سکن یسکنو بمعنی مال یمیلو وتوجه یتوجهو چې دا خاوند به صرف کنسنټریټ کوي په خزه باندې او خزه به کنسنټریټ کوي خاوند باندې. ها مطلب دا دی چې خاوند بچي څنګه کوي اوس خبره باندې پوه شئ کنه نور څه واضح و هم کې یعنی ټوله مینه به خزه ته ورکړي خاوند به ټوله مینه چاله ورکړي خزه لا او شذ به ټوله مینه چاله ورکړي خاوند لا ها او کنه نو ګوره پته پوهیږي ته بل خانه ته رازونو په دې کار پوهیږي ښا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا اوس دا وړاندې خبره دا خو د آدم علیه السلام سره ده. چا سره ده؟ آدم. اوس د نفس زوجیت خبره ده، د هر جوړې خبره ده، د هر کپل خبره ده. فلما تغشاها تغشا يتغشا دغه وګوره د غشي دوه معنی دي. یو معنی ده کور کول تغشاها when he covered her
چې کله زکه دغه معامله په کور کې کیږي ډېر کلاو نه کیږي خبره ده کړه نو فلما تغشاها چې کله دا کور کړه یعنی یو ځای شو سره فلما چا آدم علیہ السلام نه نفس زوج نفس خاون هر یو خاون فلما تغشا کله چې دی خاون تغشا مجامعت او بستر او کړه سره حملت حملا خفيفا نو واغست دی یو سپک بار ځکه ابتدا کې خدا پیټه دومره زیات نه چې هغه محسوسه نه محسوسه حملت حملا خفيفا فمرت به دا ګرځیدا سرد دغه پارا فلما اسقلت کله چې درنشوا دعوا الله نو بیا خاوند او خود دوړو سره خطر پیدا شي چې چرته بیفور ټایم ډیلیوري ونشي سونشي بیفور ټایم ډیلیوري مونږ ورته ځان کول وایو امچور یا دغه سلو ټوټه پروزي فلما اسقلت کله چې درنشوا دعوا الله دې دواړو غسل الله تعالی نا ربو ما چې رب دې دواړو دې لا ان اتیتنا چې کچره تارا کومتا صالحا یو صحیح او سالم بچي صالحا معنا سلیم الاعضاء وسلیم العقل سلیم الاعضاء وسلیم العقل په باندې ټیک اپ عقل ټیک لا ان آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین نشب مونږ د شکر کوونکو نه فلما آتاهما کله چې ورکړه دې دوارو ته الله تعالی صالحا بچي د اعضاء په اعتبارم صحیح د مغز په اعتبارم صحیح څوک ګور ما ته وې خبره پوه نشي چې مونږ اوس د عام خاوند او د خځې خبره کوو اوس د آدم خبره نه کوو اوس د سیف الله خان خبرې کوي فلما آتاو ما صالحا د الله تعالی شکوا کوي چې ګوره ما تاسو کې څنګه سیستم جوړ کړی دی چې تاسو می ټول د یو پلار او د یو مور نه پیدا کړی هغه پلار مور کردار ته وګوره دا غوینه بعد تاسو هم دغه کار کوي خو تاسو کردار ته وګوره هغه له بچی ورکول هغه تابعدار د خدای وو تعالی چې بچی درکم ته خدای سره شریک پیدا کړي فلما آتاهما کله چې ورکړه دې دواړو ته خذ خاون ته الله تعالی صالحا بچي دا او د مغز په اعتبار باندې سي جلاله نو دې وګرځول الله تعالی د پاره شرکا شریکان فيما آتاهما فاغ بچي کې چې الله ورکړو دوی ته ایون موږ مسلمانانو هم د شریکان په خپل بچي کې ګرځو کنجه کوي تاسو ورته سوې ځانکای ونی سپینی سپینی ماشوم ته پغاړه کې واچي دا وایي د سخی سے ځان قاعده چې نظر وطن لګي تاسو ورته هغه دلاشي اتار او تواچي چې دې بچ بچاو ساتي الله تعالی وایي درک ما بچ بچاو به شمقصود بابا ساتي درک ما بچ بچاو به میرویس نیکه ساتي درک ما بچ بچاو به شیخ عبدالقادر جیلانی ساتي خبر دین کړل لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاهما کله چې ورکړه دې دواړو ته الله تعالی بچي دا ځاو بغس په اعتبار باندې صالح جلاله شرکا دې دواړو ګرځول دا الله د پاره شریکان په ما آتاهما پاره چې ورکړه الله تعالی دې دواړو ته فتحان الله پس ورته الله تعالی غما یشرکون دا هغه شینا چې دې شریک جوڑے اللہ سرا ایشرکونا آیا دی شریکی ما آغا مخلوق لا یخلق شیئا چنش پیدا کولے اس سے وهم یخلقون او دغا مخلوق پخپل پیدا کرے شوے دے اللہ تعالیٰ فرمائی دغا چی لچا زنکای وطا لگے یا لچا توبند وطا لگے آغا سے شی پیدا کولے شی نو چی نیشی پیدا کولے نا حفاظت سنگ کولے شی پا عالم ما فوق الاسباب کی تعویز چی قرآنی کلمہ بیا خو جائز نا هغه د خدای په حواله ده قرآنی کلمه هغه د خدای په حواله ده پیغمبر چې کوم کلمات غوډلې د خدای په حواله دي دغه شیونه د بابا په حواله دي ولا يستطيعون لهم نصرا دای طاقت نه لري دوی لپاره د امداد کولو ولا انفسهم ينصرون لا خپل ځان سره امداد کولې شي وان تدعوهم الى الهدى اکه دوی له आवाज ورکه هدایت طرف ته لا يتبعوكم نو دای ستا تابعداري نه کوي دا مشرکان سواء عليهم سواء عليكم برابر د تاسو ادعوتم کتا سو دعوت ورکوي دوی ته
انتم صامتون یا تاسو چپات کېدونکي ان الذين تاکسا کسان تدعون چې تاسو یې بلئ من دون الله بغیر د الله نه عباد دا بندگان دي محتاج امثالکم پشان تاسو. الله تعالی فرمایي دا کوم نیک بندا چې تو ورته په عالم ما فوق الاسباب کې आवाज کې چې په نیکه را مدد شه. الله تعالی فرمایي عباد لک ته چې زما سروینټ یې غو زما سروینټ دی، لکه ته چې زمانه وکړي هغه زمانه وکړي، لکه ته چې زما محتاج هغه زما محتاج امثالکم پشان تاسو. فلیستجیبوا لکم پس دوی دی جواب در کتاب تا چې आवाज دی ورته وکړو نو الله تعالی ته جواب اوري، نو که جواب نه اوري نو پته ولګي چې دی اوریدو قابل نه دي. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین دی جواب در کتاب لا کتا سرشتونی نو ذهن کې دار اتل چې نه جواب کو نور کوي خو امداد کولی شي. جواب نور کوي او څه برخانه جواب نور کوي امداد کول شي. الله تعالی وایي د امداد کولو لپاره خود اعضاء او استعمال شرط دی، د مخلوق لپاره څه شرط دی؟ الله تعالی کو چې سړي امداد کوي الله اعضاء نه استعمالي، الله اعضاء استعمالي نه، الله کو اعضاء شته نه او خپل حکم استعمالي، خو چې بنده ته امداد کوي هغه څه استعمالي، یا به په لاسو امداد کوي یا به په خو امداد کوي یا به په سترګو امداد کوي یا به په زبا امداد کوي. نو الله تعالی اوس په څه خبره کوي لاندې وګوره دا شرک دی. الہم ارجل یمشون بیا آیاشت دوی دا پارا ارجل خپی یمشون بیا چه دی تلکی داغی پواسطا ام لهم ایدن یاشت دوی دا پارا لاسونا یبتشون بیا چه دینی ولکورش یغیبانی ام لهم آیون یاشت دوی دا پارا سترگی یبصرون بیا چه دینی دلکورش یغیبانی ام لهم آذان یاشت دوی دا پارا وگونا یسمعون بیا چه دی اوری در کول شیعه باندې قل تورته وایا ادعو شرکاکم راو بلی تاسو معبودان پر ثم کیدونی بیا ما ته تدبیر کوي دا لاکت فلا تنظرونی مولت مرا کوي ان ولی الله د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یرو خان ته بزرگان نه مني نو که بزرگان نه مني د شپې باندې کټ نه راوړی سبا دیو کی وایا کنه د شپې باندې کټ نه راوړی الله تعالی ورته وایا چې ادعو شرکاکم راو بلی دا خپل شرکان ثم کیدونی بیا ما ته تدبیر جوړ کې د هلاکت فلا تنظرونی مهلت مرا کوي مالا ان ولی الله تاکي سرا زما پروټیکټر دی الله تعالی الذي اغا الله نزل الكتاب چې غنا ذکر کتاب او هو يتولى الصالحين ادغا الله تعالی يتولى الصالحين امداد کې د نیکانو خلقو او دوستی کې د تولا دو معنی دی، یو په معنا د امداد کولو دویم په معنا د دوستۍ کولو. دا خو ملت زره ته خبره کړي خو تیولې ریتولې کدالته چې دوه عالم دي، یو ته وی عالم اسباب یو ته وی عالم ما فوق الاسباب. ستا په انګریزي ژبه کې عالم اسباب ته فزیکل ورډ دا په انګریزي کې موږ کې بیا یې مکه څه ورته وي فزیکل ورډ ما فوق الاسباب ته میټا فزیکل ورډ میټا فزیکل ورډ. په فزیکل ورډ کې انسانان د یو بل نه امداد غواړي او د یو بل امداد کوي. حاجی باری ته مال رائټ راکړي ته مال څه رائټ برال راکړي دا فزیکل ورډ ځکه هغه سره موټر شته او موټر ډرایو کولم شي موټر ورته شته تیل پکې ونستا روډ ونستا هغه ډرایو کولم شي. دا عالم اسباب د فزیکل ورډ. په عالم ما فوق الاسباب کې میټا فزیکل کې غوښتنه کېږي صرف د الله تعالی نه، د الله نه علاوه د بل چا نه د امداد تقاضا کول په میټا فزیکل ورډ کې. میټا فزیکل دې ته وایي چې اسباب نه استعمالېږي. هغه صرف د الله نه غوښته کیږي، د پیغمبر نه نه کیږي علیه الصلاۃ والسلام. پیغمبر ده کنه علیه الصلاۃ والسلام
نه نه زه چې د پیغمبر نه خلاف خبره سره کوم نه خو بیا معنا دا چې زه د پیغمبر خبره کوم واسطه صرف پیغمبر دی علیه الصلاۃ والسلام بل څوک واسطه نشي کېدی صحیح زه په دې حواله واسطه چې د پیغمبر خبره کوم درته خبره ځین کړه زه چې کله د پیغمبر په ضد ته خبر وکم فضربوني علی الحائط صحیح ما بیا ته په دیوال ورځه صحیح شو زه تعالی کنیکشن برابر تو تعالی اوس کنیکشن له غلط ځای کې کوم توای ته ما ته باقي خدای فرق ته کوم ځای لاین برابر ان ولی اللہ الذی تاکک سرا پروٹیکٹر زما اللہ تعالی دے آغا نزل الکتاب چیغ نازل کرد کتاب و یتول الصالحین او جمع اللہ تعالی یتول الصالحین دوستی کئی صالحان سرا تولا یتولا دو معنی دا تولی کا یو پمانا دوستی یو پمانا دا پروٹیکشن اور دریم معنی راضی لازمی کسٹڈی وهو يتولى الصالحین دغه الله تعالی کسٹوڈین د نیکان دغه الله تعالی د صالحینو کسٹوڈین دی والذین کسان تدعون من دونه چې تاسو आवाज ورکوي بغیر د الله نه په عالم ما فوق الاسباب کی هر ځای به د خید وسر لګي سي په لخن میټافیزیکل ورډ والذین کسان تدعون من دونه چې تاسو आवाज ورکوي بغیر د الله نه لا یستطيعون نصرکم د طاقت نه لري د امداد تاسو ولا انفسهم ينصرون ځان خپل سره د امداد کول شي وان تدعوهم الى الهدى کت आवाज کې د کافرانو ته د هم زمير کافرانو ته راځي وَإِن تَدْعُوهُمْ كَتَبَلْنَ وَرْكَ كَافِرَانُ تَا إِلَى الْهُدَى هدایت طرف تا لا يسمعوا دیتا تا وغن نسی وترام توینی تو ينظرون إليك چگوری تا تا ينظرون إليك چگوری تا تا وهم لا يبصرون خطیتا نوینی حقیقتا بیا آغا خبر بور صلی امیر خسرو یاد ساتی چوی چا زما مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کتری رحمه اللہ آغا سڑے جنتی دے پہ اعتراض شو سو شو پہ اعتراض پہ وشو وستا دا مرشد دا محمد رسول اللہ نے لوی سڑے دے اغا خلق لیدل او ټول لړل جهنم ته لکه ابو جهل ابو لهب ولید ابن مغیرہ ابن الحارث ابن عامر عتبہ شیبہ ولید دا ټول څه تر پیغمبر اسلام به سارا ماقام ته ترز به لز راکاته لکه ټول یو محله کې اوسېدل او چا ترل جهنم تا نویتا دا مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ د محمد رسول اللہ نے لوی سڑے دے تا تسل جہالت خبرے کے چچا زما مرشد دے دے بجنت تزی نو خواجہ میر خسرو رحمہ اللہ و تبی راجی بخبر اوکلا وی فرق دقا دے کہ عتبہ و شیبہ ولید و ولید ابن مغیرہ دی خلق محمد رسول اللہ نو لی دے دی محمد ابن عبداللہ لی دے سو کی لی دے دی محمد ابن عبداللہ لی دلو دی محمد رسول اللہ نو کہتا ہے محمد رسول اللہ کہتا ہے ابو بکر محمد رسول اللہ کہتا ہے عمر محمد رسول اللہ کہتا ہے عثمان محمد رسول اللہ کہتا ہے علی محمد رسول اللہ کہتا ہے ابو ہریرہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ابن عباس محمد رسول اللہ کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود خبر دین کلا نو د کتو فرق دے کتو وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ أَتَوِينِ دوئی يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ چِدے گوری تاتا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خودے نوینی تا حقیقتا خُذِ الْعَفْوَ اس دا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ طریقہ و قدلا چی سبکی دا سے خلق سرا خُذِ الْعَفْوَ دا غف مانا دیکھو گورا دا ماتا استویلی دی چی کیریکٹر سلور بنیاد لری نوبل کیریکٹر سو بنیاد لري یاد کړی کنه نمبر 1 سوشل جسٹس سماجی انصاف سے ہوئی وردا یو د لیگل جسٹس اٹ نیڈ ٹو بی سم ویئر ان جوڈیشری خو سوشل جسٹس دا د هر انډیویجوال ذمہ داری ده سماجی انصاف دا د هر انډیویجوال ذمہ داری ده او سماجی انصاف څه ته وایي ان تعطي كل ذي حق حقا چې هر یو حقدار ته داغه حق ورکې داغه په حق باندې خپکې نه دي څه څوک اولي کړه
چې سماجی انصاف دی ته وایي چې هر یو حقدار ته داغه حق ورکړي، د چا په حق باندې خپکې نه دي. یوا دویم سماجی انصاف دی ته وایي چې هر یو شی په خپل مناسب ځای کې کېږي. هر یو شی وضع كل شيء في محله المناسب، کې خودل د هر شی په مناسب ځای کې. دې ته عدل وایي. دې څه وایي؟ دې ته عدل وایي. نمبر 3 سماجی انصاف دې ته وایي الله تتدخل فی مسئولیت احد، چې چا په ذمہ دارو کې سونه کې انټرفیئر نه کې، مداخلت نه کې، د چا په ذمہ دارۍ کې مداخلت نه کې. نو دا یو پیلر. دویم پیلر احسان، دا عدل شو. دویم احسان. د احسان معنا دا چې مخلوق د الله ته د خپل ځان نه څه شی ورکړي، داغه حق نه دی ته ورله ورکړي، ځکه ضرورتمند دی. نن دغه یو مسله ماسپخینو بیانوله، دلته ملګري ناستو نه دا ماسپخین مسله بیانوله چې ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ و یا هر پیغمبر باندې الله تعالی صدقات حرام کړ. څه وکړه؟ صدقه په حرام کړه. دی وجه پیغمبر ته چې بس شي راغی تاسو به کو صدقه نه هدیه، دا گفت ده کدا صدقه ده. نو که صحابي به صدقه ده، حضور صلی الله علیه وسلم به یو سال اصحاب صفته چیرته وسه طالبانو ته وسالته، او کوي به چې هدیه ده نو ورته به غیر اوله. پیغمبر زکات نه اخلي، پیغمبر هیڅ شی نه اخلي، پیغمبر نه زکات اخلي نه صدقه اخلي. پیغمبر خیری نه خوري، ګندونه نه خوري، دا ګن خوراک دی، دا د مال زګ دی. دا څه انها اوساخ اموالکم حدیث کې راځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا تاسو د مال خیره دی. خیره پیژنئ تاسو ورته خیره، دا تاسو د مال خیره دی. پیغمبر دمر نفیس طبیعت لري، خیری خوري، هغه د لوګي ځان مړی، خیره نه خوري. صحیح. دا مونږ خدای والی صدقو ته لاس نیولې، خدای باندې دې عذاب نه خلاص کړي. صحیح. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته تاسو کو چې دا صدقه ده که هدیه ده، که صحابي به صدقه ده، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به ټیک ټو اصحاب صفه الته طالبان له وسه کوي به هدیه ده نه به بند ده یا کوئی دلته راولا نو سره شریک به وخورل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو ما حکمت پکې داړي چې پیغمبر د پاره صدقه غسل جایز وي او زکات غسل جایز وي، خو بیا به اچا بل چا صدقه ور کول نه به برکت دی کې ټول پیغمبر کړل شوی. څه کوي؟ غریبانان به لوګي هلاک شي. لہذا شریعت اسلامي رکاوټ ورته واچو چې پیغمبر د پاره زکات غسل شته، پیغمبر د پاره صدقه غسل شته، پیغمبر د پاره خیرات خورل شته. صحیح. نو بس ورته ډایورټ کړ. څه وکړه؟ خیرات ورواړو بل طرف تر پیغمبر نه علیه الصلاۃ والسلام. پته لګیدا؟ اوس دې خبره ده کړه، خبره باندې صحیح کوشش. نو دیم شي هغه د احسان، چې د خدای مخلوق سره احسانو کې د خپل ځان څه شی ورکړي. دریم شی هغه ته وایي عفو. د عفو لغوي معنا دا دی، خو ګوره یې دې د سګن پروت او تا په خاورې واړولې، سګن پروت او پټ کې خاورې په واړولې، دا د عفو لټل معنا ده. عفو لټل معنا ده. اصطلاحي معنا یې دا ده چې چا در سره زیاتې کړې ده او هغه دې معاف کړه، یعنی خاورې په واړولې. سره وکړه دا هغه په بدای باندې دي خاورې واړولې، چېرې ذکر نه کوي، معاف کړه. او څلورم شي هغه د صفح، صاد فا او حا. صفح، فصفح الصفح الجميل. د صفح معنا مخ تاول، مخ اړول. معنا دا چې سټبن ایروګنس سړي سره تعلق پیدا شي، یعنی انوالومنٹ راغی. چا سره؟ سرټمبا سره دې سره انوالومنٹ راغی. نو بس الله تعالی وایي هغه سره مغز کپای نه کې ځان لیونه کوما، بس السلام علیکم وای السلام علیکم. فصفح الصفح الجميل. دا خوش اخلاقی ده، ځکه هغه سره انوالومنٹ بد اخلاقی ده. اګه دا د مسلیم ته پوسو کوی نه پويګم، سرټمبا سره چې مسلیم ته پوسو کی ځکه تعالی پته راځي او بیا څه کوي ارګومنټس کوي. سبا کوي
هغه بدلایل وي په جهالت باندې نو بس هغه ته نه پوهیږي مرګري هغه ته خبره خور ورته نه بس ما ته ټایم نشته صحیح دي دا بد اخلاقی نه وي دا خوش اخلاقی ده خذ العفو ونسى عفو الله تعالی دا ونوي اعمل العفو چې عفو باندې عمل وکړه خذ العفو دا مضبوطه ونسى دا مضبوطه ونسى ځکه عمل سم ټایم کیږي سم ټایم نه کیږي کوم شي چې نیولې دبرې فارې ور نیولې دبرې دایمن نیولې خذ العفو ونسى عفو وامر بالعرف امر کوا بالعرف نو عرف هغه عمل ته وایي چې انساني عقل ورته هم خوي ورته ولیک چې عرف هغه عمل ته وایي چې انساني عقل یې خبري شایسته کار وامر بالعرف امر کوا بالعرف فشایسته کارونو وعارض عن الجاهلین امختاوا عن الجاهلین لستم بخلقنا جاهل په معنا د اگنورنت نه دی جاهل په معنا د سبن ایروګنت دی دا توري کې بیا په خطا نشي دا جاهل په معنا د اگنورنت نه دی it doesn't mean ignorant it means stubborn arrogant ځکه د ignorant او مخ نه تاوي هغه ignorant دی اصل هغه ignorant دی you should try to make him to understand هغه سره په مهنت وکړه چې هغه پوه شي سیف الله خان دا ولیکه چې د جاهلین په معنا د stubborn arrogant په معنا د ignorant نه دي او سادی ډېر ښه مثال ورکړی دی چې آکس کې ندانت و بدانت کې ندانت آکس کے ندانت و بدانت کے ندانت او نیز خری خیش بمنزل برسانت آکس چه نپوئیگی و پا دی پوش چیز نپوئیگم دا دیر لویا پوئی را حدیث کی حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم دا علم دے چی یو سڑے پا کم شئی نپوئیگی و دے ایڈمٹ کی چی I don't understand I don't know this نن یو دو عربان راغلي راځي کله کله دلته بیا کله د مسلې ته پوښتنه نن یو خبره ورانه کنفرم کوله نو مورته ما I don't know صحیح نه هغه عرب اړه راځي بسړې ده عراقي ده نه کوئی شیخ sometimes we talk about you that this sheikh knows everything مورته everything is known only to Allah سبحانه وتعالى مورته امام مالک رحمت الله علیه په یو مجلس کې د سلويخت مسلو ته پوښتنه شو د څو مسلو څلور مسلو جواب ورکړ شپږ دې سکه وي اجيب کوم غدن سبب ان شاء الله به جواب درک نن پینې پوریږي اوس امام مالک دغه په حیثیت کې فرق راغی هغه هم امام او هم امام دی ټول افریقا ور پسې روانه هغه وې سره دی چې په شپږ دې مسلو زه په څو پوهیږم دی وخت صحیح او مونږ بس دخلینا ور ورځو لا چې مسله ته پوښتنه نه چې بس فتوا مور ورغورځولې څنګه د خدای یاره نشته په جهالت باندې فتوا د خدای یاره نشته نن هم دا مرګور یو بل ته پوښتنه کوم ورته یو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فقيه عبد الله بن مسعود دا هم فقيه ابو موسی اشعری هم فقيه هغه د یو مسلې ته پوښتنه فتوا ورکړه وما تعالی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه نه تاسو کو هغه فتوا بل شان ورکړه دا سړی واپس راغی ابو موسی اشعری ته رضی الله تعالی عنہ ویجه ما خدای ابن مسعود صاحب نه تاسو هغه راته فتوا دا سره راکړه هغه فتوا دا سره راکړه اوس په دا لري چې ابو موسی اشعری هغه څه شی چې وې ته دی ونی ژوند چې ما نه تاسو کو بل مولا کې به ضرورت ته بیا بل مولا لم لاړې خبر ده کله ابو موسی اشعری رضی الله څومره خسته خبر ورته کړه ویلا تسالوني عن شيء ما دام هذا البحر فيكم دا د علم سمندر چې څو پورې زمون مېس کې موجود دی ما نه د مسلې ته پوښتنه مکوې غلط صحیح سره قیمتي خبر څه وې هو کنه تکرار ودا عبد الله بن مسعود لا تسالوني عن شيء ما دام هذا البحر فيكم دا علم سمندر چې څو پورې موجود دی عبد الله بن مسعود ما د مسلې ته پوښتنه مکوې او چې مسله پیږي او ته دا اپروچ کیږي نو په دې اپروچ کوي چا دا ابن مسعود سیدا رضی الله تعالی عنہ خذ العفو وامر بالعرف ویاکت کے ندانت و بدانت کے ندانت نہ پوئیگی خو په دې پوښ چې نه پوئیګم
په خپل ناپوهه باندې یا دا ډېر لوی پوهه لري چې په خپل ناپوهه باندې پوه شي دا ډېر لوی خرطوب دی چې په خپل ناپوهه نه پوه شي دا خرطوب دی چې په خپل ناپوهه نه پوه شي نو چې کس کې ندانت و بدانت کې ندانت او نیز خره خیش بمنزل برسانت دی به خپل خرچ ته ورسي تر ځای به ورسي ځکه خو چې دا احساس ورته شي نه پوهېږم نو سبا کوي تپوس پکې چانه یعنی سړی خو تپوس تر غینه کوي سو پورې دا ځامي چې زه پوهېږم چې دا ځامي چې زه نو بیا چانه تپوس کوي خو چې څو ورته دا احساس شو چې زه نه پوهېږم نو به څه کوي پښتنه وکړي کنه استاد په انجینرینګ کې چې کوم ځای ته نه پوهېږي ته بیا څه کوي پښتنه کې د خپل باس نه تپوس کوي د بل څنګه نه تپوس کوي د کلیګ نه تپوس کوي کله سړی شاګرد نه تپوس کوي او ډېر پښتنه به تر شاګردان نه کوي او دا غي نه بل کوي ځکه بعض اوقات یو ډېر معمولی ونه خبرې ستاور ته اپروچ نه کیږي امام صلی الله علیه وسلم لوی سړی په بلا ډېرو مسلو کې رجوع کړي د قول د ابو یوسف ته یا قول د ظفر ته نوح ابن ابي مریم ته حسن ابن زیاد ته صحیح حسن ابن عماره ته هغه شاګردان دي وکیل بن الجراح ته علي بن المديني ته ټول امام څخه شاګردان دي کله یو قول ته رجوع کړي دي یس یو رائټ دی باندې امام صلی الله علیه په شخصیت کې سفر کړل ها داغه عظمت په عظمت نورم زیات شي بیواله نورم زیات شي نو یا کس کې ندانت و بدانت کې ندانت اودیس خره خیش بمنزل برسانت واکس کې ندانت و ندانت کې ندانت آکس چې نه پوهیږي او په دې نه پوهیږي چې نه پوهیږي په دې نه پوهه نه پوهیږي آکس کې ندانت و ندانت کې ندانت در جهل مرکب ابد الدار بمانت نه به همیشه د پاره په جهل مرکب کې جهل مرکب یو داس جهل چې د علاج نشته جهل مرکب څه دی د علاج نشته دا لکه د کینسر په شان کرونیک ډیزیز دی د کینسر په شان کرونیک د علاج نشته بلکې لکه څنګه چې کینسر کله یو خاص سټیج ته ورسي نو بیا بدن دوايو نه قبلېږي دا موږ د ډاکټر سره دی ورته انټراوینس لګي صحیح ډریپ ورته لګي خو ډریپ هغه څنګه بدن بیا قبلې نه بدن بیا قبلې نه هغه ډراپ زینه خبر دین کړه نو بعد اوقات چې دا جال مرکب هغه سټیج ته ورسي بیا انسان خبر نه قبلې بس بیا ته خاموش پاتې شه بیا ورته ډریپ ورکول اصل مزید سورې کول نه ورته سورې کوه ځکه چې دا بدن قبلور ته تیار ده انفعال ختم شو ختم شو ليه ده انفعال اثر قبله خذ العفو وامر بالعرف امر كوا بالعرف د شایستکارون وعارض عن الجاهلين اعراض كوا مخلوا عن الجاهلين د سرټم بخلقنا بچانا سرټم باستبن arrogant واما ينزغنك من الشيطان نزغ اوس دې وګوره زموږ کمزوري ده بعض اوقات سړی سرټمبي نو موږ سره آرګومنټ شروع څور سره وکړو آرګومنټ څه شروع کیږي کله یو پراکټ بس یا بد خبر وته الله تعالی وی دا شیطان نزغ ده دا شیطان څنګه ولګوره ځکه چې زما حکم خطا داو چې دې سرټمب سره خبره وکوا د سره او تاسو خبره شروع کړه دا شیطان ته پم کړی څه پم کړی شیطان پم کړی نو الله داغه علاج کوي چې وا اما ينزغن لك من الشيطان نزغ نزغ ينزغو تاسو څنګه وایي کسه نوکارا او کته نوکارا کړ شیطان تا تورسه د شیطان طرفنا نزغ یو څنګه معنا دره په غوسه شوی سوچو په غوسه شوی نو سرټمبته غوسه کېدل دام لیوان ته دی لیوانی د سړی غوسه شي نو خلک به دا روغ دی دام لیوانی دی دیم ورسره لیوانی شي واما ينزغن لك من الشيطان نزغ او کچره ورسی گیتا دا د شیطان طرف نه نزغ یو څنګه فاستعذ بالله نو پناه واړه الله تعالی باندې فورن وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله غوسه شوي نظر اعوذ بالله وایا کولاړي نکینا کولاړي نکینا او کناسته نزان واچوا کناسته نزان واچوا او کني بل کستوي ته ولې اوبر اور کړتا یعنی د بدن فام چې بدل شي نو اعصاب هم کنټرول شي ځکه دې اوس په ولاړه باندې غوسه شو نو چې څو پر دې ولاړه د غوسه ختميږي نه بس وتا کین
صحیح خو چې فار بدل شو نو بس د اعصاب واقعاو ختم شي ځکه غوسه څه ده اعصاب راکړي شي غوسه څه ده اعصاب راکړي شي نو اعصاب اول ډیله کا او نرم کا نرمه څنګه فارم ورته بدن بدل کا پیغمبر اسلام ساجي خبره کړې چې وا اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستقبل الحديث راځي پیغمبر علیه السلام په سوچ غوسه شي فليتوضا او دستي وکړي سوچ غوسه شي نو سړي وکړي او دستي وکړي نو داس کې دوه فائدې یو خو د فام بدل یو هدا لکه دې غوسه دلته شو او چې ترغه پورې لاړ اوس د سوره قدمونه شو تر د اعصاب او راکشل هغه ختم شو یو غسل ته بزي یا بکینی بیا چې وباځي پس اعصاب ریلیکس کیږي وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تاکید سرا اللہ تعالی اوریدن کے عالم دے ان الذین تاکید سرا کسان اتقوا جائے تقوا کے اذا مسهم طائف طائف مانا خود طواف کو ان کے چکر لگا ان کے طائف مانا سے چکر لگا ان کے دلتک مانا دا وسوسے دا ذکر دا وسوسہ دا قلب و دماغ چکر لگئی دغل تولی کرتا چې د وسوسې ته طائف زکوي چې دا د دوه اعضاء چکر لګي د څو اعضاء یې دا څه ګوري دا طواف کوي دماغونه تر څو پورې ځان ته دماغ پورې وَإِذَا مَسَّهُ چې کله ورسېږي دوی ته طائف وسوسه من الشیطان د شیطان لا تذکروا نو دوی عقل کی تذکر معنا تعقل دیسو کی عقل کی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ نَنَاغَهَانَ دوئے مُبْصِرُونَ حَقَّتُن کیوی وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ اور ندوئی راکش کے دے فِي الْغَيِّ گمراہی کے ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ بیا کوتاہی لکی وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اگر چتارات لنرے کڑی دوئے تا بِآیَةٍ فَمَطْلُوبَ معجزہ بِآیَةٍ مطلوب معجزہ as they are looking for کما معجزه چې دوی غواړي پیغمبر اسلام ته کله ودا وکا کله ودا وکا کله ودا وکا کله ودا وکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انکشیس او ایګرو په دې کدا معجزه ورته وکولا ممکن ده چې دوی ایمان راوړي نو الله تعالی وایي چې وا اذا لم تاتهم بآیه اگر چې تارات نه کړي دوی ته او مطلوب معجزه باندې تا دون دوی وای لو لجتبیتها تا ولدی طلب نو کدا الله تعالی نا قل تو ورته وایا انما خبر دادا اتبعوا اتباعكم ما يوحى الیا دا غشی چې وه کول شي ما تا من ربي د جانب در رب زمانہ هذا بصائر من ربکم بصائر جمع د بصیرت تا هذا بصائر من ربکم یو بصارت ته دیکھو ګور دستر کې نه یو بصیرت ته د زړه نه چې عیسقون از گوش دل باعث سنود گوش دل ایجان دارد ہے چسود گوش دل با جملہ حیوان ہمدم است گوش دل مخصوصا نسل آدم است د زړه ځان لستر گیری د زړه ځان لا انویزیبل سترګې دي د زړه ځان لا انویزیبل غوږونه دي نلی دلی شوی غوگونه دی نلی دلی شوی سترگی دی نلی دا بصیرت دی چی هازا بصائرو دا عبرتون دی کامل من ربکن جانب در افستاسونا ہدایت دی رحمت تی آقوم دا پارا چی ایمان راڑی و اذا قرئ القرآنو اکلچ قرآن لستیشی فاستمعو لہو نت اوردا قرآن و انستو خاموش باتشا لعلکم ترحمون دی دا پارے تاسو باندې رحم اکڑیشی ندالتے یو اہم مسئلہ لکا ابن مسعود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ آیت باب خطبے کے نازل لے و باب خطبے کے نازل لے اور اپلائی کی گی جماعت امام جماعت منست ہوں اپلائی کی گی تطبیق کی گی جماعت کو منس باندھو نڑمبرائے مسئلہ دا چې کله خطبه ویل شي نو اورئ خطبه ویل شي نو اورئ خطبه د جمعې او د عیدینو خطبه د جمعې او د عیدینو په مذهب د جمهور باندې امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل هغه وایي عقد السنن یعنی واجب دي څه شي دي واجب دي په مذهب د امام سے خطبه د جمعې واجب ده او خطبه د عیدین سنت ده
خطبه د جمعې واجب ده او خطبه د عیدینو سنت ده. هر چې خطبه د جمعې ده دا حصہ د مانځه ده، دا څه ده؟ حصہ د مانځه ده. دا قائم مقام د 2 رکعاتونو د دې وجه میاش کې امام کینی یو رکعت شي بیا پاسې بیا خطبه وي. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مذهب دی چې کچا خطبه مس کړه نو داغه لپاره جمعه نشته، من فاتته الخطبه فلا صلاه له. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ځان له مفرد مذهب دی چې رچانه خطبه مس شو داغه جمعه مونږ ته په ظهر کې ماسپخین مونږ به کې سلو رکعت. خدا بل چا مذهب نه دی، امت کې بل چا په دی باندې عمل نه دی کوي. نو د خطبه ویلم واجب دي، اوریدلم واجب دي، ویلم واجب دي، اوریدلم واجب دي. او چې کله خطبه کېږي نو خاموش کېناستل واجب دي. څه شي؟ خاموش کېناستل، فاستمعوا له وانصتوا، وګ ورته ونیسئ، خاموش شئ. دیو جن حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ومن قال لاخيه اسكت فقد لغا، چا چې خطبه دوران کې بل سړي خبره کولې دا ورته خاموش شه فقد لغا، نو تم لغو وکړو دل نو ویل پکار ځکه دوه خپل وخت ضایع کړ. او دین ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ چې دا نماز با جماعت ته اپلای ده چې کله قران لسته شي فاستمعوا وغوتونی سي وانصتوا خاموش پاتې شي. نو معنا دا چې کله سره امام پسې ولاړی نو دې به امام قرات ته وګ نسی ک قرات اورې شي اوري دې به امام قرات ته وګ نسی ک قرات اورې شي او خاموش به ولاړی ک قرات نشي اورې دې لری ولاړ ده جماعت ډیر غټ ده حال ته لری ولاړ ده امام आवाज ورته نه رسي خدای په اړه دیم فکر نه وان سي تو خاموش به ولاړی. دا امام سے مذہب رحمہ اللہ لہذا ہر منسی امام پس کیگی کہ امام پر جہر قرات کئی کہ خاموش قرات کئی مقتدی پارا قرات نشتا دا دی آیت دو وجہ کہ یا استماع دا یا انصات تے یا استماع دا یا انصات تے. استماع مانا اوریدل، انصات مانا خاموش پاتی کدل. امام احمد بن حنبل وی رحمہ اللہ کہ قرات دے امام اوری نو بیا به قرات نه کوي خاموش به ولاړی، که قرات نه اوري بیا به فاتحه وایي، که قرات نه اوري بیا به څه کوي بیا فاتحه وایي. مذهب د امام مالک دا د اختیار دی چې په قاعده کې وایي او کې نه وایي، او مذهب د امام شافعی دا د لزوم دی قرات اوره او کنه اوره فاتحه به خامخا وای، که قرات اوره هم به وای او کنه اوره هم به وای. امام شافعی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَكِّ دې تا خاموش پاتې شي دې د پاره تاسو باندې رحم وکړي شي. وَذْكُرْ رَبَّكَ یاد اور خپل فی نفسک پزړه خپل کې فی نفسک پزړه خپل کې تضرعا فعاجز وخیفتا اپپټا وخیفتا او پپټا ودون الجار من القول اوس یو خیفت دې یو جهر دې دغه وګوره یو جهر یو سر دی، یو خیفت دی یو جهر دی یو سر دی. اوس خیفت دی ته وای چې بالکل شونډې نه خوځي، شونډې دی نه خوځي. سر دی ته وای چې شونډې دی خوځي خو بل څوک نه اوري، سر دی ته وای چې شونډې خوځي خو بل څوک نه اوري. او جهر دی ته وای چې شونډې خوځي او بل څوک اوري. ودون الجار من القول اد جهر نکم من القول د وینا په اعتبار یعنی معنا دا سرن چې صرف شونډې د خوځي خو چې بل څوک اورینا یعنی دا څه دی.
دا دریاکارای نه سړی بچوي او چې سړی تاسو استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم دغه څه نمبر جوړې شي کړه خان ته چې دا سړی ډېر بزرګ سړی صحیح. ودون الجار من القول بالغدو فصبح وقت ولا صال افٹرنون کی ولا تکم من الغافلین مکی گد غافلیننا جو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نجح المفردون نجح المفردون نجح المفردون مفردون کامیاب شو مفردون کامیاب شو مفردون کامیاب شو. ابو ذر سے وہی ومن هم یا رسول اللہ جدا مفردون سوچتی کہ کامیاب شو. مفرد مانا آغا سڑے چشے سنگل کئی یا یونیک. مفرد مانا یونیک. ذهب نجح المفردون یونیک خلق کامیاب شو بے مثال خلق کامیاب شو. ابو ذر سے ورتوی جدا سوچتی پیغمبر علیہ السلام الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات خلق چی اللہ دیر یادئی خلق چې الله ډېر یادای. اوس مفرد معنا دا چې د یونیک قسم ذکر کوي چاته پته هم نشته اده لګیا د ذکر کوي زمونږ بزرګان ورته قلبي ذکر وایي صحیح ورته د زړه ذکر وایي ورته سو خبرې کې ته باندې د لګیا د ذکر کوي خبر دا فناس کی خلک وایي داسې ګونګون سره نه استه صحیح حالانکه د لګیا د ذکر صحیح نه ته مفرد وایي. ان الذين تاكثرا كساغ مخلوق عند ربك چې پنځ درفستاده یعنی فرشتي لا يستكبرون عن عبادته دایسان لوی نه غني د عبادت د الله نه. استکبار معنا to think of your own self very high چې د ځان متعلق د سړي ډېر لوی ګماني زوم څه شي يم زوم څه نو دیو چې خبر نه مانی. ان الذين لا يستكبرون ويزان دوی نه غني عبادت د الله نه یعنی انکار نه کوي ويسبحون وتسبيح الله وله يسجدون او الله تسجده کوي. الحمد خلاصہ سورہ اعراف ابتدا کی 3 مسئلے ذکر دی. اولا نفی د شرک اعتقادی. دویمہ مسئلہ نفی د شرک عملی. اور دریمہ مسئلہ بہادری ښکارا کا او دا خبر خلکو ته ورسوه. بیا ورپسې واقعه د آدم او د شیطان چې آدم ته سوره لوړ فضیلت ورکړی شوی دی او شیطان د اولاد آدم ازلی دشمن دی. بیا بیان د جہنم او د جنت. بیا مسئلہ توحید او دلائل توحید. بیا درې قصې د نوح هود او صالح موافق د لومبنۍ خبرې چې نفي د شرک اعتقادي ده. بیا دوه کیسې د لوط او د شعیب علیهم السلام موافق د دویمې خبرې چې نفي د شرک عملی ده. یا واقعه د موسی علیہ السلام بیان د بہادرۍ او تعیین د مشن. ضمناً پکې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره چې ته به دا درې واړه کار کوي نفي د شرک اعتقادي نفي د شرک عملی او ظالمانه حکومت چیلنج کول لکه موسی علیہ السلام چې کړیو. بیا بیان د عظمت د رسول پاک په دې میز کې
بیا دې خبره بیان چې عقیده د ربوبیت ازلی ده، عقیده د ربوبیت د الله ازلی ده، د ازل نه را روانه ده. رب د خدای د رب منلو عقیده. بیا دا بیان چې عالم چې تقاضا د علم نه پوره کوي، مثال بدتر د حیوان نه. بیا شکایت د انسان نه چې خدای ور سره احسان کوي، د کفران کوي. بیا په باب د دعوت کې دا خبره بیانول چې د نیکای خبره کوا، د ناپوهه سړي د ناپوهۍ نه درگذر کوا، سرټمبه سره په ارګومنټس کې مې انوالو کېږه. او په آخر د صورت کې دا بیان چې دا په دین باندې ستاسو مکلف کېدل دا د الله مهرباني ده. کني د خدای بندګۍ لپاره فرشتي موجود دي، غي 40 غنټې عبادت کوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جميعا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. جو سجدوك